السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد سلام څخه ډیر داسې ملګری دي چې هغه د اهل تشیع یعنی د شیګانو په باره کې پوښتنه کوي چې آیا د شیګان ټول کافران دي او که د دې فرقې په عقاید او نظریاتو کې باهمي تور باندې یو څه فرق موجود دی چې د هغه په وجه سره د هغو حکم جلای. الجواب بالله التوفیق. ګوره مطلقاً و اهل تشیع د کافر ویل صحیح نه دي، بلکې په شیګانو کې چې کوم خلک داسې چې هغه دا رنګ عقیده لري چې په هغه عقیده درلودلو سره د دین په ضرورتو کې د یو شي څخه انکار لازمي راځي، نو بیا د داسې خلکو او فرقې په کفر باندې د ټول امت مسلمه اتفاق دی، د ټول علماو بیا د هغه پر کفر باندې اتفاق دی چې دغه عقیده ولري چې هغه عقاید دادي. فرض کړه یو شیعه د حضرت علی کرم الله وجهه د الوهیت عقیده لري، مطلب چې د حضرت علی کرم الله وجهه د معبود برحق عقیده لري او یا د یا علی مدد ناره وهي. تاسو به ټول ډیر داسې کسان لیدلی. او دویم د دې خبرې عقیده درلودل چې د حضرت جبرائیل علیه السلام څخه د وحی پراوړلو کې غلطي بولی، چې حضرت جبرائیل علیه السلام وحی حضرت علی کرم الله وجهه ته راوړلې، خو د غلطي پر بنیاد باندې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته راوړلې. العیاذ بالله، یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام خطا وتلی دی، دا بیا حضرت علی کرم الله وجهه ته وحی راوړلې، هغه د خطا پر بنیاد باندې و محمد علیه السلام ته راوړلې. او یا د دې خبرې عقیده درلودل چې قرآن مجید محرف دی، یعنی فرض کړه په دې کې تحریف شوی دی، په دې قرآن مجید کې العیاذ بالله غلطی ستا، یا فرض کړه د قرآن مجید چې ناقص دی، کم دی، العیاذ بالله، حالانکه په قرآن مجید کې نه تحریف شوی دی او نه پکې کمبود شوی دی، بلکې د قرآن کریم د حفاظت ذمه الله جل جلاله په خپل اخیسته ده. لکه الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې انا نزلناه الذکر ونحن له لحافظون. مردا قرآن پاک نازل کړی دی، لہذا د دې قرآن پاک حفاظت ز په خپل کوم، الله تعالی وايي مزه په خپل کوم. او بل دا عقیده درلودل چې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه د صحبت څخه انکار کول، چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې کوم دی دا صحابي نه و، د صحبت څخه انکار کول دا کفر عقیده ده. او بل د دې خبرې عقیده درلودل چې پر ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې د غلط فعل تهمت لګول، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. لہذا دا ټول داسې عقاید دي چې د دین په ضرورتو کې داخل او شامل دي، نو په دې وجه سره د داسې مذکوره عقایدو څخه انکار کول علماء کرام کفر بللی دي. البته دا رنګ بد عقاید چې کوم شیګان لري چې دا کم ما درته بیان کړل، نو داسې کسان کافران دي، په کفر کې شک ما نشته. د ټول امت مسلمه د علماو او د ټول امت مسلمه په دې باندې اتفاق دی چې دا رقم کسان کافران دي چې دغه عقاید لري. او د داسې عقایدو درلودلو والا ذبیحه خوړل د سنی دپاره نه دی جائز، بلکې مردار دي. البته که دا عقاید نه وي، مطلب دا عقاید نه درلودلو، نو بیا د هغه د لا ذبیحه خوړل د سنی دپاره جائز دی، بیا باک نه لري. لہذا ما چې دا کم بیان درته وکړي، دا رنګه بیان هر کتاب په کتاب العقاید کې راوړي دي. نو لہذا کچیر شیگان دغه رقم عقاید ولري چې دا کم ما درته ذکر کړل، نو بیا په کفر کې شک ما نشته. د ټول علماو د ټول امت مسلمه په دې باندې اتفاق دی. او د الله ذبیحه مردار ده، مطلب ذبیحه دا معنا چې کپسه کوي کچرګ او کووش کګامیش ارشش د دې فلاس حلال سوی ما سوا د مایده غوښ څخه د ټول د سنت د فارغ خوراک حرام دی، مردار ده. والسلام.